بسم الله الرحمن الرحیم. د هر یو کار د پاره یو منصوبه بندي پکار وي، یو ترتیب پکار وي، یو ټایم ټیبل پکار وي. او کله چې د یو کار د پاره منصوبه بندي تیار شي، دا غیر لپاره یو ترتیب تیار شي، او بیا دا غیر لپاره یو ټایم ټیبل تیار شي چې په دې ټایم ټیبل باندې به موږ کار کوو، په دې ترتیب او په دې منصوبه بندۍ باندې به موږ چلیږو، نو بیا یقینا عمل کول چې دی هغه بیا اسان وي، او هغه کار چې دی هغه خپل منزل ته په اسانه باندې چې دی هغه رسي. د رمضان المبارک میاشت هغه تیره شوله. په رمضان المبارک په میاشت کې هر یو مسلمان چې دی د خپل ځان دپاره د عبادتونو یو ټایم ټیبل چې دی هغه تیار کړی و. په خپل ټیم باندې چې دی مانځه ته حاضرېدل، دغه شانتي د تلاوت لپاره ځان له یو ټایم ټیبل تیار شوی چې په دې ټیم باندې به ځو، دونه تلاوت کومه، دونه سپارې به ویمه. د ذکر اذکار دپاره ځان له ټایم ټیبل تیار شوی و، او ډېر په پابندۍ باندې چې دی نو موږ په هغې باندې عمل کولو، او د هغې اندازه چې دی تاسو په خپله باندې هم لګولی شئ چې په رمضان المبارک په میاشت کې عبادت کول هغه ډېر زیات بنسبت د نورو میاشتو نه چې هغه اسان وي. او دا الله تعالی چې دی دا میاشت رالیږلې هم د دې لپاره ده چې په دې کې موږ یو مشق وکړو، په دې کې موږ چې دی خپل اعمالو له خپل عبادتونو له داسې یو ترتیب چې دی او یو ټایم ټیبل چې دی هغه جوړ کړو. یقینا موږ هغه ټایم ټیبل چې دی هغه تیار کړی و، په هغې باندې موږ چلیدو، او ډېر په ښه طریقه باندې چې دی زموږ هغه ټایم ټیبل چې دی هغه روان و. خو اوس د رمضان المبارک میاشت هغه ختمه شوله، نو د دې دا مطلب نه دی چې کم ټایم ټیبل چې دی هغه موږ جوړ کړی و، کم ترتیب موږ روان کړی و، هغه ترتیب به چې دی اوس موږ نه پرېږدو. اصل کې ترتیب جوړول ګران دي، اصل کې ټایم ټیبل جوړول ګران و. هغه چې دی الحمدلله د رمضان او د روژو د برکت چې دی زموږ هغه ترتیب او هغه ټایم ټیبل چې دی هغه جوړ کړی. نو په کم ترتیب باندې، په کم ټایم ټیبل باندې چې موږ په روژه کې چې دی عمل کولو، پابندۍ سره موږ لمونځ کولو، پابندۍ سره موږ د قرآن تلاوت کولو، په پابندۍ سره موږ ذکر اذکار کولو، دغه ټایم ټیبل به چې دی عزتمند اوس نه پرېږدو، په دغې باندې به چې دی اوس عمل کوو. ځکه چې د رمضان المبارک په میاشت کې چې کم خدای، کم الله چې زموږ په رمضان کې دی، هغه الله او هغه خدای زموږ د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې هم دی. د کم رب او د کم الله د ویرې چې مونږ په رمضان کې چې دی عبادتونه کول، په رمضان کې مونږ ذکر اذکار کول، تلاوتونه کول، د هغې رب دپاره اوس به هم مونږ چې دی عبادتونه کوو. دا نه چې زموږ عبادتونه، زموږ تلاوتونه، زموږ ذکر اذکار هغه صرف د رمضان د میاشتې سره خاص نه دي، او که بالفرض زموږ د عبادتونه دا صرف د رمضان د میاشتې سره خاص مونږ وګرځو، نو د دې نه به دا معلومه شي چې زموږ رب صرف په رمضان کې دی، او نعوذ بالله د رمضان نه میاشت نه علاوه زموږ رب نشته دی، نه عزتمندو داسې نه ده. کم رب چې زموږ په رمضان کې دی، هغه رب چې دی زموږ د کال په نور 11 میاشتو کې چې دی هغه رب زموږ موجود دی. لہذا دغه ټایم ټیبل چې دی برقرار وساتو، دغه ترتیب چې دی برقرار وساتو، او خپل وخت چې دی کومه پابندي مونږ په نورو ورځو کې کول، او کومه پابندي مونږ د رمضان په میاشت کې کول، هغه پابندي به چې دی مونږ په عام ورځو کې، په نورو میاشتو کې به هم کوو. الله دې عمل کول توفیق راکړي.